والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. خجي مونږه ما تاسو ته ویلو د کلمې درې قسمونه دي: اسم، فعل، حرف. اسم باره کې ټولې خبرې زده کړې، هغه ابتدایي خبرې، ټیک شوه. بیا د هغې نه پس مونږ فعل شروع کړو. نو څنګه چې د اسم باره کې ما تاسو ته ویلو، بیا پکې جملې شروع کړې. نو ما درته ویل یاره جمله کې چې یو جمله اسمیه په دې اسم حصه کې راځي، نو هغې کې یو مبتدا یو خبرې. داسې په فعل کې بیا د فعل هره یوه صیغه ځان له جمله ده، هره صیغه پوره جمله ده. جی دا ذهبه نه دی، ذالهبه، دا پوره جمله ده. جمله څه ته وایي؟ چې په هغې کې خبره پوره وي، خبره پکې پوره وي، ټیک شوه. او د الفاظو داسې مجموعه چې خبره پکې پوره وي. نو اوس ذهبه دی، نو دې کې یو دا ذالهبه فعل دی او په دې کې هو ضمیر فاعل دی. نو جمله فعلیه دوه حصې دي، اول حصې ته فعل وایي، دویمې ته فاعل وایي. اول حصې ته څه وایي؟ فعل وایي. دویمې حصې ته پکې فاعل وایي، ټیک شوه. نو دا فاعل چې دی، چې کله موږ ترجمه د دغې کوو، نو اول به د فاعل معنا کوو، بیا به د دې فعل معنا کوو، ټیک شو جي. ښه، بیا که تاسو ته یاد شي، پرون ما تاسو ته ویلو دا عرب داسې کار کوي که نه، دا فعل نه دی. فعل درې قسمه استعمالوي. په فعل کې دا حروف اصلي درې دي: فا، عین، لام. یو خو د دې نه راولي فعاله، ټیک شوه. یو هغې په دې عین دا فا او لام ته اسم نه وایي، چې څنګه دلته په هغې باندې فتحې دي که نه، په فا مفتوح ته او لام هم مفتوح دی او عین دلته مفتوح دی. خو عرب دا عین کلمه نه ده، عین کلمه دا کله مفتوح راولي، کله مکسور راولي، کله مضموم راولي، یعنی کله په زبري، کله زیر شي، کله پیش شي. نو اوس وګورئ څه صیغې به هغې داسې وایي، ټیک شوه. لکه فعاله، د دې نه چې دی، د دې فعل نه هغې راوستي دي خلقه. نو موږ دې خا ته فا کلمه وایو، او دې لام ته عین کلمه وایو، او دې قاف ته لام کلمه وایو. لکه خلقه بروزنی فعله، نو دې خا ته وګوره، دا د فا مقابله کې ده، ټیک شوه. د لام ته وګوره، دا د عین مقابله کې ده، عین برابر ده. او د قاف ته وګوره، دا د لام مقابله کې ده، ټیک شوه. نو دې لام ته مونږ ځکه عین کلمه وایو چې دا د عین په ځای باندې دی، دلته د فا په ځای باندې خا ده، دلته د عین په ځای باندې دلته لام دی، د لام په ځای باندې دلته قاف دی. نو مونږ وایو خلقه بروزن فعاله، ټیک شوه. نو د فعل عین کلمه چې زبر ده، نو هغې د دې نه یو خلقه راواغستو، جعله یې ترې راواغستو، ټیک شوه. عین کلمه باندې زبر، ښه. ظلم، عین کلمه باندې زبر، ښه. غفر، ټیک شوه، عین کلمه باندې زبر. فتح، عین کلمه باندې زبر، ښه. بیا پکې راوستي دي سجد، عین کلمه باندې زبر. عبد، عین کلمه باندې زبر. قتل، عین کلمه باندې زبر. پوهېږي جي؟ نو وګورئ دلته کې دا ټولې صیغې ته وګورئ، عین کلمه باندې زبرونه دي، عین کلمه ټول مفتوح دي، خیال هم دی. ښه، اوس دی دا صیغې خو د فعاله نه رالی. اوس ګورئ جي، مونږ د دویم د دې هغه دویمه دغه اخلو دي، فعل اخلو. همدقه فا عین لام کلمې دي، دلته کې د عین لاندې زیر دی، فعیله. فعل د فعل معنا خپله وي، ټیک شوه. او دې کې چې کوم هغه چې کوم په ذهبه کې خپل دغه و که نه فاعلونه و، همقه فاعلونه به دې کې هم وي،
صرف به د فعل معنا بدلوي. نو دې نه مونږ اوس یو اخلو که نه جي. مثلا مونږ دې نه اخلو فرحه. دلته عین کلمې لاندې زیر دی، دلته هم د عین کلمې لاندې زیر راولې. فرحه. فرحه معنا ده وہ خوش ہوا. وہ ایک مذکر خوش ہوا. وہ ایک مذکر خوش ہوا. وہ ایک مذکر خوش ہوا. د فرحه گردان به پوره وکې. اوس ګورئ فرحه، فرحا، فرحو، فرحت، فرحتا، فرحنا، فرحت، فرحتما، فرحتم، فرحتي، فرحتما، فرحتن، فرحتو، فرحنا. فرحه هغه یو مذکر خوشحاله شو. فرحا هغه دواړه خوشحاله شول. فرحو هغه ټول مذکر خوشحاله شول. فرحت هغه یو مؤنث خوشحاله شوه. فرحتا هغې دواړه خوشحاله شوې. فرحنا هغې ټولې خوشحاله شوې. فرحته ته خوشحاله شوې. فرحتما تاسو دواړه خوشحاله شوئ. فرحتم تاسو ټول خوشحاله شوئ. فرحتي ته یوه مؤنثه خوشحاله شوئ. فرحتما تاسو دواړه خوشحاله شوئ. فرحتن تاسو ټولې خوشحاله شوئ. فرحتو زه خوشحاله شوم. فرحنا مونږ ټول خوشحاله شو. ټیک شوه. نو فرحه، فرحا، فرحو، فرحت، فرحتا، فرحنا، فرحته، فرحتما، فرحتم، فرحتي، فرحتما، فرحتن، فرحتو، فرحنا. نو داسې به د دې ګردان یادوئ حاجي. څنګه چې د ذهبه ایزده کو که نه دغه شان اوس په عین کلمې باندې صرف زیر وایي. نور هماغه یو فعل دی فرحه دا فعل دی او دې کې هو ضمیر فاعل دی. فرحه فعل دی او د ح سره هغه الف فاعل دی. فرحه فعل دی ح سره واو فاعل دی. فرحه فعل دی او تا ور سره تا ساکن ور سره د مؤنث علامت دی او هي پکې فاعل دی. دغه شان دا ټول داسې فاعل پکې هماغه دي چې کوم په ذهبه کې فاعل و هغه به فرحه کې وي. ټیک شو جي. اوس د دې نه یو بل اخلو سمع. د سین میم عین معنا ده اورېدل. ټیک شوه. په دې کې هو ضمیر فاعل دی. هماغه معنی وکړئ. دلته وګورئ په فا باندې زبر دی. ټیک شوه. دلته په سین هم زبر دی. عین باندې زیر دی. دلته په میم لاندې هم زیر دی. او دلته لام باندې زبر دی. دلته عین باندې هم زبر دی. نو سین ته مونږ فا کلمه وایو. میم ته عین کلمه وایو او عین ته لام کلمه وایو. صحیح دی جی. نو دلته مونږ وایو اس ایک مذکر نے سنا. ٹھیک شو. اس ایک مذکر نے سنا. نو اس گورے سمعا اس ایک مذکر نے سنا. سمعا ان دونوں نے سنا. سمعو ان سب نے سنا. سمعت اس ایک مؤنث نے سنا. سمعتا ان دونوں نے سنا. سمعنا ان سب نے سنا. سمعتا تو نے سنا. سمعتما تم دونوں نے سنا. سمعتم تم سب نے سنا. سمعتی تو ایک مؤنث نے سنا. سمعتما تم دونوں نے سنا. سمعتن تم سب نے سنا. سمعتو میں نے سنا. سمعنا ہم سب نے سنا. سمعا هغه یو مذکر واورېده. سمعا هغې دواړو واورېده. سمعو هغې ټولو مذکر واورېدو. سمعت هغې مؤنث واورېدو. سمعتا هغې دواړو واورېدو. سمعنا هغې ټولو واورېدو. سمعتا تا واورېده. سمعتما تاسو دواړو واورېدو. سمعتم تاسو ټولې واورېدو. سمعتي تا مؤنث واورېدو. سمعتما تاسو دواړو واورېدو. سمعتن تاسو ټولو واورېدو. سمعتو ما واورېدو. سمعنا مونږ واورېده. ٹھیک شوه. نو دا د سمعه د فاعله سمعه بر وزن فاعله دا د دې ګردان شو. اوس د دې نه عامله. عامله د عین میم لام معنا د عمل کول. ٹھیک شوه. او دې کې هو ضمیر فاعل دی. نو بس د هغې معنا وکړه اوس ایک مذکر نے. اوس ایک مذکر نے. اوس ایک مذکر نے عمل کیا. هغه یو مذکر عمل وکړو. ٹھیک شوه. نو بیا به مقه شانتې ګردان به د سمعه په شانتې وکړي. عامله، عامله، عملو، عملت، عملتا، عملنا، عملت، عملتما، عملتم،
عملتی، عملتما، عملتن، عملتو، عملنا. عمله هغه یو مذکر عمل وکړو، عمله هغې دواړو عمل وکړو، عملو هغې ټولو عمل وکړو، عملت هغې مؤنث عمل وکړو، عملتا هغې دواړو عمل وکړو، عملنا هغې ټولو عمل وکړو، عملته تا عمل وکړو، عملتما تاسو دواړو عمل وکړو، عملتم تاسو ټولو عمل وکړو، عملتې تا عمل وکړو، عملتما تاسو دواړو عمل وکړو، عملتن تاسو ټولو عمل وکړو، عملتو ما عمل وکړو، عملنا مونږ عمل وکړو. ٹھیک شوه. نو عمل، عملا، عملو، عملت، عملتا، عملنا، عملت، عملتما، عملتم، عملت، عملتما، عملتن، عملتو، عملنا. دا غزر زر موره. ٹھیک شو چې دا په آرام آرام سره د معنی یو ځل زده شي نو دا زر زر ویل بیا د سترګو په رب کې کېږي. ٹھیک شو جی. ښه جی. رحمه، رحمه، دا رحمه معنی دا اس نے رحم کیا، اس نے رحم کیا. ٹھیک شو. اس ایک مذکر نے، اس ایک مذکر نے رحم کیا. ٹھیک شو جی. رحمہ اس ایک مذکر نے رحم کیا، رحمہ اس ایک مذکر نے رحم کیا. نو ګوره رحمه هغه یو مذکر رحم وکړو، رحمه هغې دواړو رحم وکړو، رحمو هغې ټولو رحم وکړو، رحمت هغې مؤنث رحم وکړو، رحمته هغې دواړو رحم وکړو، رحمنا هغې ټولو رحم وکړو، رحمته تا رحم وکړو، رحمتما تاسو دواړو رحم وکړو، رحمتم تاسو ټولو رحم وکړو، رحمتې تا رحم وکړو، رحمتما تاسو دواړو رحم وکړو، رحمتن تاسو ټولو رحم وکړو، رحمتو ما رحم وکړو، رحمنا مونږ رحم وکړو. نو دا رحمه ګردان شو. دا به تاسو لیکئ ښه جي، او د خپل لاس نه وباسئ یو ځل لیکئ نو انشاءالله یادېږي به هم درته، معنی به هم درته دا یادېږي. دا ستاسو ذخیره الفاظ هم دي. بل به دې کې دا چې ګردانونه به هم درته د دې یاد شي. نو کوم ځای کوم چې تاسو ته بیا په کتابونو کې د دې صیغو نه هغه راځي، لفظ راځي، صیغه راته راځي، فوراً به حل کولی شئ. شاربه، شربه یشرب معنی ده اسکل. ٹھیک شو. دو شربه معنی ده د شین رابا معنی ده اسکل. ٹھیک شو. او پدې کې هو ضمیر فاعل دی نو دا هغه معنی وکړه. نو اس ایک مذکر نے پیا. ٹھیک شو جی. نو شربه هغه یو مذکر اسکل، شربه هغې دواړو اسکل، شربو هغې ټولو اسکل، شربت هغې مؤنث اسکو، شربتا هغې دواړو اسکو، شربنا هغې ټولو اسکو، شربتا تا اسکل، شربتما تاسو دواړو اسکو، شربتم تاسو ټولو اسکو، شربتې تا اسکو، شربتما تاسو دواړو اسکو، شربتن تاسو ټولو اسکو، شربتو ما اسکو، شربنا مونږ اسکو. ٹھیک شو جی. ها حسیبه، حسیبه، حسیبه معنی دا اس ایک مذکر نے گمان کیا. حاسین با معنی دا گمان کول. ٹھیک شو. اس ایک مذکر نے گمان کیا. ٹھیک شو جی. پچا یو ګمان کول، د نیکۍ ګمان پې کول، یا دا نیک دی، یا د عالمیت ګمان پې کول، یا په چا باندې ګمان کول. ٹھیک شو جی. نو حسیبہ اس ایک مذکر نے گمان کیا، حسیبہ ان دونوں نے گمان کیا، حسیبو ان سب نے گمان کیا، حسیبت حسیبتا حسبنا، حسبتا حسبتما حسبتم، حسبتی حسبتما حسبتنا، حسبتو حسبنا. ٹھیک شو. فاعل وکیو ماغه لګوئ او بیا ورته ګورئ د حاضر او د غایب دغه تمیز پکې کوئ، دا متکلم تمیز پکې کوئ. ٹھیک شو جی. نور دومره دغه خو ډېر لیکلي دي، بس دومره موږ لپاره کافي دی. دا خو د فاعله نه ګردانونه شو. ٹھیک شو.
اوس د فعولا نام ګردانونه لیکو جی فعولا عین کلمې باندې زبر د هغې ګردانونه هم پرون لیکلي وو عین کلمې لاندې زیر دا ګردانونه به مو لیکو او د عین کلمې باندې به پیش نو انشاءالله سبا بیا دا چې کومه مې زده کړه دا به بیا مونږ په جملو کې استعمالوو دې دپاره به مونږ دا اوس په دې کې مونږ فاعل چې دی د ضمیر په شکل کې وایو سبا به مونږ دې کې ظاهر فاعل استعمالوو چې یار دا فاعل نن ظاهر دی د نوم یې دی د پلاني نوم دی دا په کوم حالت کې وي نو تاسو ته ما مخکې ویلي چې فاعل به همیشه حالت رفع کې وي ٹھیک شو جی دا معروف دی معروف ها نه 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 دا هم مجهول نه دی کنه دا عرب چې دی کنه دا فعل درې قسمه استعمالوي فعله فعیله فعولا دا لا مجهول نه دی دا موږ په معروفو کې لګیا یو ښه معروف هغې ته وایي چې د هغې فاعل کام کرنے والا معلوم وي مجهول هغې ته وایي چې د هغې کام کرنے والا نامعلوم وي فاعل نامعلوم وي هغه فعیله هغه په فا کلمې باندې به پیش راځي ها ماضي کې به په فا کلمه باندې پیش راځي ٹھیک شوه او د اخري حرف نه مخکې حرف به مکسور وي ها هغه انشاءالله مخکې را روان دي هر یو باندې به مونږ ډېر تفصیلي سبقونه وایو او ښه په اسان انداز کې ښه هغه داسې انداز کې نه چې لکه ګوټې انداز به هم نه اختیاروو ها ٹھیک شو جی بوهیتا ٹھیک شو ها ګورئ ورته اوس فعولا وګورئ چې فا کلمه باندې کله فتحه وي که نه نو پوهېږئ چې دا معروف دی ښه ماضی معروف دی ها څه شی نه هغه به انشاءالله مخکې په دې پوهېږئ جی منصوب انجرافا منصوب ده لا نه 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 منصوب مونږ دغه کې استعمالو جی اعراب و حالت کې ٹھیک شو او کنه اخري حالت نو دی چې دی کنه دی دا فعل ماضي نه دی فعل ماضي چې څونه صيغې دي دا ټول مبني دي دا مبني دي دی دغه نه بدلیږي که د فعله نه مخکې من ولګو کنه بیا به هم دا فعلی که دې نه مخکې اعلی ولګو بیا به هم دا فعلی که مخکې د دې نه فعل وي فرض که داسې چېرته نشته که د نه مخکې فعل وي او دا ولا فاعل کې کنه نو دا به بیا هم فعلی دا په هر حال کې فعلی حالت رفع نصب جر ټولو کې دا فعلی نو دا مبني دي دی مبني الاصل ورته وایي مبني الاصل درې دي که نه نو په هغې کې یعنی اصلي مبني یو فعل ماضي پوره چې دا ټول ګردانونه 14 وانه صیغې دا مبني دي او په دې کې دویم مبني هغه امر حاضر صیغې دي دا حاضر چې کومې صیغې دي هغه دي او دریم اصلي مبني چې دي که نه هغه تمام حروف دي څومره حروف چې دي که نه حروف جاره شو حروف ناصبه حروف جازمه که نه دا ټول دغه دي فعل ماضي ټول ګردانونه دا مبني دي بل د حاضر شپږ صیغې دي او امر حاضر معروف امر د امر صیغې ها او امر والا شپږ صیغې دي لکه مثلا اضرب اضربا اضربو اضربت اضربتا اضربنا اجلس تکینا اجلسا اجلسو اجلست اجلستا اجلسنا اجلسی اجلست نه اجلسی ٹھیک شو اجلس اجلسا اجلسو اجلسی اجلسا اجلسنا اضرب اضربا اضربو اضربی اضربا اضربنا ٹھیک شو یا انصر انصرا انصرو انصری انصرا انصرنا دقه دي او تمام حروف دا مبني دي مبني الاصل اصلي مبني دا دي دې کې ډېر زیات مبني دي هغې دا چې کوم دې کې څه دي هغې ته اسم غیر متمکن دي هغې ته دغه یو مبني الاصل دي یو اسم غیر متمکن چې دي هغې د مشابه دي د مبني الاصل لکه د دې سره مشابهت لري د څه وجوهاتو ده ٹھیک شوه نو هغه اسم غیر متمکن بیا 8 قسمونه دي ٹھیک شوه مضمرات او اسماء افعال او اسماء ظروف او اسماء اشارات او اسماء کنایات دا ټول د 8 قسمه دي
نو هغه په خپل ځای را روان دي انشاءالله خود تفصیل سره به وایي. اوس دلته زمونږ کم مقصدي سبق دی دغه دی جي. نو فعوله چې دی که نه فعوله، نو دا درې اندازو کې دا دی دا فعل ماضي استعمالی. څه صیغې به د فعله نه راولي، څه به د فاعله نه راولي، کله به د فعوله نه راولي، او ټول د ماضي معروف دي. ښه ماضي معروف یا ماضي معلوم. معلوم د معروف معنی ده معلوم چې فاعل معلوم دی، او د مجهول معنی ده نامعلوم چې فاعل نامعلوم دی. آسان، بالکل آسان تعریفونه. ٹھیک شو جی. او په مجهول کې به فا کلمه مضمومي. ها فعیله په وزن به فعیله. ٹھیک شو. نو اوس دا موږ سره دا درې اندازونه دي جی. که تاسو ته یاد شي که نه و یاره وایي شپږ دغه دي دا اولني شپږ بابونه یادوي، شپږ بابونه. نو د دې دریو صیغو د دې دریو اندازونو نه شپږ جوړیږي جی. دا فعوله دی که نه د ده مضارع به همیشه یفعلو جوړیږي. یفعلو عین کلمه باندې به همیشه پیش راځي. چې دلته عین کلمه پیش دی نو مضارع کې به عین کلمه پیش شي. دلته عین کلمه زیر دی نو مضارع کې به 99.99% عین کلمه باندې زبر راځي، او دا 0.01 پوینټ چې دی که نه دغه به کله زیر راځي. دا حاسبه یحسبو به کله راځي. ګینې د فاعله چې کوم مضارع ده که نه هغه به یفعلو راځي. یفعلو د فاعله مضارع به یفعلو راځي، خو ډیر کم بالکل هغه نیش کې حساب دی که نه هغه به یفعلو راځي. او د فعوله مضارع به همیشه یفعلو راځي. مضارع سم څه کار نشته، خو صرف درته وایم چې هغه شپږ ګردانونه ویلي که نه هلکه وایي فعل ماضي شپږ ګردانونه، شپږ ابواب. ٹھیک شوه. او دا چې کوم فعاله دی که نه فعاله د ده مضارع یفعلوم راځي، یفعلوم راځي، یفعلوم راځي. ضربه، ضربه، یضربو. دلته عین کلمې لاندې زیر راغی مضارع کې یضربو. دلته ګوره عین کلمه باندې زبر دی په ماضي کې، عین او دی په مضارع کې عین کلمې لاندې زیر راولي یضربو. ٹھیک شوه. دلته عین کلمه باندې زبر دی، دی په عین کلمه زبر هم راولي. لکه مثلا فتح یفتحو، یفتحو. دلته عین کلمه باندې زبر دی، مضارع کې په عین کلمه دی پیش راولي. نصره ینصرو. نو دا درې چې دي که نه دا د دې فعاله نه جوړ شو. فتح یفتحو، ضرب یضربو، او نصره ینصرو. نو هغه د دې هغه ماضي چې ده که نه هغه درې قسمه جوړه شوه. د فعاله ماضي کې چې عین کلمه باندې زبري، د ده مضارع په عین کلمه کې درې قسمه کې راځي. عین کلمه زیر سره هم راځي، عین کلمه زبر سره هم راځي، عین کلمه پیش سره هم راځي. زبر زیر پیش درې وانو سره راځي. او د عین کلمه چې کله زیر وي که نه نو د ده به یعنی 99.99% در به عین کلمې باندې زبر راځي، او چېرته یعنی هغه پوینټ یو نه دی. لکه زه راته وایم 1 روپۍ ده که نه، په 1 روپۍ کې 99 پیسې څنګه به اوس ووایو یاره؟ رحمه یرحمو، رحمه یرحمو، شریبه یشربو، فرحه یفرحو، او عامله یعملو. ٹھیک شوه. اوس د فعوله نه دی، فعوله د ده نه اوس مونږ ګردانونه لیکو بیا به درته پته وي. دا فعاله نه دی، فعاله. نو ضربه یضربو، فتح یفتحو، او نصره ینصرو. اوس د دې نه واخلئ سمعه یسمعو. سمعه ماضي ده فاعله په وزن دی، او مضارع به راځي یسمعو د یفعلو په وزن. نو کرومه یکرمو دا به مضارع همیشه عین کلمه پیش وي. همیشه د فعوله عین کلمه چې په ماضي کې پیش وي که نه نو په مضارع کې هم همیشه عین کلمه پیش راځي، بله نشي راتلی. ٹھیک شوه. نو اوس موږ د عین کلمه موږ صرف اوس ماضي سره کار دی. مضارع زموږ له ډېر مخکې وروستو ده انشاءالله هغې سره به بیا ګورو، او مضارع هم ډېر اهم سبق دی. نو ګورئ جي دلته به اوس موږ د فعوله نه ګردان د ده نه به اوس لږې صیغې واخلو. ښه جي د ده نه به موږ اوس واخلو قروبه، فعوله قروبه. دلته عین کلمه باندې پیش دی، دلته به عین کلمه پیش راغی قروبه. قروبه معنی ده د قاف رابا معنی ده قریب ہونا، او دیکھ ہوا ضمیر فاعل لے بس آپ کیوں کہا وہ ایک مذکر
करीब हुआ, वो एक मुज़क्कर गायब करीब हुआ, वो एक मुज़क्कर करीब हुआ। ठीक शो। उस द कारोबा गर्दानो के कारोबा हगा यो मुज़क्कर करीब शो, कारोबा हगा द्वाना करीब शो, करूबू हगा टोल करीब शो, कारोबात हगा यो मुअन्नस करीब शो, कारोबाता द्वाना करीब शो, करूबना टोल करीब शो, करूबता त करीब शो, करूबतुमा तस द्वाना करीब शो, करूबतुम तस टोल करीब शो, करूबती तो करीब शो, करूबतुमा तस द्वाना करूबतुन्ना, करूबतु ज करीब शुम, करूबना मुन करीब शो। करुबा करुबा करुबू, करुबत करुबता करुबना, करुबता करुबतुमा करुबतुम, करुबती करुबतुमा करुबतुन्ना, करुबतु करुबना। सही दे जी। दा खुदा करुबा गर्दान शो। उस को रही वर्ता ददी मुकाबला की करुबा माने ना करीब होना, नज़दीक दल। ठीक शो। मुंगा पर वक्तों के वाले कोई लग 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 रा करीब शे, लग लग रा करीब शे। नो आगा अरबी के मरता करुबा वही। आओ मुंगा वा यार वही लरिशु, नो अरब वर्ता वही बाउदा 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 द बा इंदाल माना दा लरे के दल। ठीक शो। और हुआ ज़मीर फाइल पर क्यों हुआ है, वो एक मुज़क्कर दूर हुआ। ठीक शो। उस द बाउदा गर्दानो का बाउदा बाउदा बाउदू बाउदत बाउदता बाउदना बाउदता बाउदतुमा बाउदतुम बाउदती बाउदतुमा बाउदतुन्ना बाउदतु बाउदना। उस यो गर्दान चिताप गुत इशारो इज़्दा को कना टोल बबिया दर्जी बाउदा हगा यो मुज़क्कर लरिशो। ठीक शो। बाउदा हगा द्वाना लरिशो, बाउदू हगा टोल लरिशो, बाउदत हगा मुअन्नस लरिशो, बाउदता द्वाना लरिशो, बाउदना टोल लरिशो, बाउदता त लरिशो, बाउदतुमा तस द्वाना, बाउदतुम तस टोल, बाउदती त यव मुअन्नस, बाउदतुमा तस द्वाना, बाउदतुन्ना तस टोल, बाउदतु ज लरिशो, बाउदना मुंग लरिशो। अर्ज बिल्कुल आसान दे। ده ضعف माना ده ضعف ضعف कमजोर। ठीक शो। ده ضاد عين فا माना ده कमजोर केदल हुआ मुज़क्कर गायब पके मानो का, वो एक मुज़क्कर गायब कमजोर हुआ। ठीक शो। ضعف ضعفا ضعفوا ضعفت ضعفتا ضعفنا ضعفت ضعفتما ضعفتم ضعفتي ضعفتما ضعفتن ضعفت ضعفنا. ठीक शो। उस ثقولا दकचन ثقولا भारी होना, ثقولا द्रुन केदल, ثقولا हगा यो मुज़क्कर गायब द्रुन शो, ثقولا ثقلو ثقلت ثقلتا ثقلنا ثقلتا ثقلتما ثقلتم ثقلتي ثقلتما ثقلتن ثقلت ثقلنا. ठीक शो। जी वो एक मुज़क्कर भारी हुआ द्रुन शो, वो एक मुज़क्कर गायब भारी हुआ। ठीक शो। वो एक मुज़क्कर गायब भारी हुआ। دا یو غریب هم پرې خو د یتیم یسیر هغه به مو وایو کاروما چې ډېر مشهور دی که نه زموږ او که نه کاروما باب دی که نه نو دا د کاروما باب نه دا ټول شو. ٹھیک شو. کاروما باب نه د سمعه نه دا ټول شو، سمعه باب دی هلکه دا سین باب دی، سین باب معنا سمعه. ٹھیک شو. ها اوس کاروما واخلئ جی کروما. د کروما معنا را عزتمند شو، باعزت شو، باعزت. ٹھیک شو. نو وہ ایک مذکر باعزت ہوا، یعنی وہ ایک مذکر عزتمند ہوا. ٹھیک شو. وہ ایک مذکر باعزت ہوا. وہ ایک مذکر باعزت ہوا. نو گورے
करुमा करुमा करुमु, करुमत करुमता करुमना, करुमता करुमतुमा करुमतुम, करुमती करुमतुमा करुमतुन्ना, करुमतु करुमना. صحیح شو جی. نو دا زمونږ ګردانونو سبب ان شاء الله دې کې مونږ پوره جملې به پکې استعمالو. خو دا اوس مونږ سره ګوره یو دا قروبه نه دی، دا ځان له یو جمله ده مکمل ښه جمله فعلیه خبریه ورته وایي. څه ورته وایي؟ جمله فعلیه خبریه. دې کې دا قاف را با فعل دی او دې کې هو ضمیر فاعل دی. هو ضمیر مونږ هلته مدرسه کې وایي هو ضمیر مستتر، دا متصل، دا پکې فاعل شو. خو لري خبرې دي نو ډایرکټ بدلته هو ضمیر پکې فاعل شو. ٹھیک شو جی. بعوده با عندال دا فعل شو او هو ضمیر پکې فاعل شو. ضاد عین فا دا فعل شو، هو ضمیر پکې فاعل شو. صحیح ہے. سا کاف لام دا فعل دی، هو ضمیر فاعل. کاف را میم فعل، هو ضمیر فاعل. اوس بیا پکې بل کې په دویمه صيغه کې به هما فاعل وي، په دریمه صيغه کې به هم فاعل وي. صحیح ده جی. هذا هو المرام والله اعلم بحقيقة الكلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.